پر خو د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې په مردان جیل کې د تیز رفتار خواندګۍ پروګرام شروع کړی دی. د کوم پر ډومبۍ مرحله کې چې به 88 قیدیانو ته بنیادي تعلیم ورکولی شي. اوس به قیدیان هم د تعلیم په زیور ځان ښایسته کوي ځکه چې د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې د پیښور جیل نه وروستو په مردان جیل کې هم د قیدیانو لپاره د بنیادي تعلیم آغاز کړی دی. د کوم پرانیسته چې د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان وکړه. افتتاحي دستورې ته خپله وینا کې عاطف خان وویل چې د هغوی مقصد د قیدیانو وخت قیمتي کول او هغوی هم د ملک ښه وګړي جوړول دي. عاطف خان دا هم وویل چې د قیدیانو لپاره د میټرک داخله فیس به هم د تعلیم محکمه ادا کوي. मकसद ये है कि जो यहाँ पे कैदी हैं उनसे गलती हुई है जाने अनजाने जिस भी वजह से, तो वैसे भी यहाँ पे उनका टाइम गुजर रहा है, तो अगर टाइम उनका बेहतर तरीके से यूटिलाइज हो सके और वो तालीम हासिल कर सकें तो ये बहुत अच्छी एक कंट्रीब्यूशन होगी. इस वजह से हमने ये सिलसिला शुरू किया. قیدیانو هم د خیبر پښتونخوا حکومت دا ګام ډیر مهم وګرځاوه او ویل چې دې سره به هغوی ته د جیل نه وتلو نه پس ډیره فایده میلاو شي. وړاندیز باندې مردان کې دا ایجوکیشن شروع شو، دا ډیره زیاته ښه خبره ده او زموږ دپاره ډیره زیات د خوشحالۍ خبره ده ځکه چې دلته ډیر داسې خلک دی چې هغوی تعلیم نه دی کړی او چې هغوی د جیل نه بار وځي یو ښه شهري جوړ شي یو ښه انسان جوړ شي، نو دا زموږ دپاره د فخر خبره ده زموږ ملک دپاره. عاطف خان دا هم وویل چې د خیبر پښتونخوا تعلیم محکمې لخوا د تیز رفتار خواندګۍ پروګرام به ډیر زر د پیښور او مردان نه وروستو د صوبې په نورو جیلونو کې هم شروع کړی شي. د کیمرامین نعیم بابر او ملګري ریپورټر امجد خان سره محمد ارشاد، مشرق ټي وي، مردان.